په جومات کې د الله تعالی عبادت کوو نو دغسې عیسایان به چرچ ته تله 300 کاله د عیسی علیه السلام نوالی چې کله اسمانونو ته اوچت شوی وفات نه دی ګورې ښه په دې خبره مو څوک دوکه نه کړي چې حضرت عیسی علیه السلام وفات دی دا یو ځان له موضوع ده بیا عیسی علیه السلام وفات نه دی خو چې اسمان ته اوچت شو د هغې وخت نه تر 300 کالو پورې د عیسی علیه السلام یو خواري یو صحابي هم دا خبره نه ده منع کړې چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی او موږ په 25 دسمبر باندې اختر مناو د 25 دسمبر د اختر د 300 کالو نه وروسته دا رواج شروع شو عیسایان به تله خپلو چرچونو ته هلته به یې څه کولو د عیسی علیه السلام تعلیماتو مطابق معمولي عبادت کولو خو هغې ته به خلک نه راتلل بیا یې سوچ وکړو چې یاره دا موضوع خو ډېره خشکه غونته ده مونږ خو د عبادت کوو خو ځوانان خو دې ته نه راځي ځوانان به څنګه راولو یاره داسې حساب وکړئ لږ ګانه پکې شامله کړئ ګانې هم پکې شامله کړه خو بیا هم ځوانان دومره تیزۍ سره نه راتلل ان تر دې بیا یاره دا ناچ ګانا ګډا دا ټول شیزونه په دې کې شراب نوشي ځینې د دنیا چې کوم بدعملي ده ټوله په دې کې شامله شوه دا ټول خلک دې ته را شروع شو د هغې وخت نه دا 25 دسمبر را شروع دی او په دې 25 دسمبر د عیسایانو په دې اختر باندې دې کې چې څومره فضول خرچي او څومره پیسه په دې خرچ کېږي د مسلمانانو 10 اختره را یوځای کړه 10 اختره د مسلمانانو را یوځای کړه هم به د عیسایانو د دې 25 دسمبر د اختر دا خرچه د هغې نه زیاته شي دی دومره فضول خرچي او عیاشي کوي نو بیا زمونږ ناپوهه ملګري لاړ شي په دې کې مبارکباد وله ورکوي په دې کې شریک کېږي لہذا موږ به په دې کې نه شریک کېږو مونږ به د دې نه ځان ساتو مونږ به د رسول الله مبارک په تعلیماتو باندې عمل کوو صحابه کرامو چې څنګه د رسول الله مبارک سنت نیسلی داسې به مونږ نیسو چېرې مونږ داسې کوو نو الله دې نه کړي قیامت کې به مونږ هم دوی سره رسول الله مبارک فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم کومو خلکو چې د چا غونته ځان جوړ کړو کوم قوم چې کوم قوم غونته ځان جوړ کړو دی به په قیامت کې هغه سره لہذا د دې خبرې نه اجتناب پکار دی چې موږ د دې غونته ځان جوړ کړو